بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان مبارک فضائل خو تاسو ته معلوم دي، مسائل به بیان کم. علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمه الله تفسیر ابن کثیر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن په تفسیر کې لیکي ان الله تعالی انزل اشرف الكتب على اشرف الرسل بوسیلة اشرف الملائکه في اشرف شهور السنه على اشرف بقاع الارض. الله رب العزت عظیم کلام د عظیم فرښتې په وسیلې سره عظیم پیغمبر باندې په عظیم ازمکو باندې په عظیمه میاش کې د عظیم کتاب نازل کړ. نو د یو فضیلت خو دغه دی چې قرآن پکې نازل دی. دویم الصوم لی وانا اجزا به، روجه زما د پاره د چا چې روجه ونیوله زه د هغه شم، الله د هغه شو. الصوم جنه ما لم یخرقها، روجه ډال دی سو پرې دا ته ونشلی شلیږي په غیبت چغلې کنځلو باندې. یورپ امریکا او رشیا چینا ته وګرځه 200 پاکستان جوړیږي، ای غیبت چغلې نه کوي نه بد نظری کوي، خپل کار سره کار ساتي. زنګ بل سره څه کار دی، خپل کار سره کار ساته. که پچای حق یې غته واله یا په جرګه وکا اسه پچو کو دکان کې چا پسې غیبت او چغلی مکو اور روجے کې خو زیات احتیاط کوا. بہرحال دا گولڈن چانس تے که څوک بدعمل هم پر روجه کې وفات شو جنت ته وځي. ولې دا جنت دروازې کلو دي. فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وصفت الشیاطین المرضى. سرکش شیاطین قیدی واړه واړه وي، دا پاتې پکې ګناونه کوي، واړه ور پورې نښتي. کفاره کله راځي شپېته روجې چې کله په مستۍ سره یا قصدن ته روجه ماته کې خوراک سکاک یا ملاب درځي، قصدن یا مستۍ سره وکړي. که قصدن نه وي په ایره د روجه ماته شوه، په ایره وروړه دې وخوړه، دا ماته نه ده. انما اطعمک الله وسقاک، دا الله تعالی دعوت کړی دی. او که غلطۍ سره ګوټ لاړ روجه دې ماته شو خو کفاره نشته. بل مستی سره که ډاکټر وایي چې روجه ماته که نو مستی خو نه ده، ډاکټر وایي لہذا یو روجه به نیسئ، کفاره نشته. کفاره یو صورت کې راځي چې قصدن یا مستی سره د ورځې ملاب خوراک یا اسکاک وکړي. شپېته روجې به نیسئ، پیسې به نه چلیږي. بیا و غریب روجې نیسي او مالدار او پیسې ورکوي. چې څوک د رمضان روجه نیولی شي به روجې نیسي د کفارې دم. که ډېرې ماتې کړي په یو رمضان کې یو کفاره دې ادا کړي، په ساړه کې خیر دی. دویمه خبره دا ده چې الټې ډېرې وشي روجه نه ماتېږي. ستن ووایې روجه نه ماتېږي، چاہے د رګي یا د غوښې. ډرپ چلاو کې روجه نه ماتېږي. سترو کې دوایي یا رانجه واچوې روجه نه ماتېږي. غوږ کې دوایي واچوې یا اوبه لړی شي روجه نه ماتېږي، پوزه کې ماتېږي. غاښ سورې کې کار پکې وکې یا کور ورته واچې یا معمولی اپریشن وکې یا وینه چاله ورکې، ځان ته وینه چړو کې یا ډرپ چړو کې، د ټولو سره روجه نه ماتېږي. ګل بوی کې عطر بوی کې اسې لوګې پوزې ته لاړ اسې پکس به بوی نه بیا روجه ماتېږي. او دغه شان سار را پاسې دی، نه یې سار مونځ کړی نه یې پشمنۍ کړې د غسل در باندې فرض دی، روجه برقرار ده، روجه نه خرابېږي. ولامبه غلغړۍ او پوزه مه تراوه، دا مه کوه، صرف خوله او پوزه کې اوبه واچوه. مونځ وکړه، روجه دې ټیک ده. د ورځې ودې چې را پاسې تا باندې غسل اوړېدلی پوه نه شوې، روجه ماته نه ده، روجه برقرار ده. د روجې تعلق سایرن سره یا اذان سره نه دی. سارې بانګ ووایې خو لا ټایم شته خوراک کوه، خو اکثر په ټایم بانګ وایي او ته هغې سره خوراک کوې نو ستا روجه نه کېږي. بانګ یې وایي د ماښام او ټایم شته نو روجه مه ماتوه، ورېږه د بانګ غلط وایي، نقشه کور کې کېدی. په دې خبرو باندې عمل وکړې، دا د روجې مسایل دي. زخمی شوې وینه ووته روجه نه ماتېږي. دغه شان چې تا ډرپ چړو که د رګ نو دې سره هم روجه نه ماتېږي. خو که د طاقت ووایې نه بیا روجه ماتېږي. دا د روجې مسایل دي. کثرت استغفار دی که کوئ، کلمه طیبه وایه، د جنت سوال الله نه کوئ، جهنم نه پناه غواړئ، خلکو باندې روجې ماتوئ، هغې له خوراک سکاک ورکوئ، غریب سره امداد وکړئ، زکات مخکې ورکولی شي،
که ستا کال وروسته وي او ته مخکې رمضان کې زکات ورکې نو تا ته ثواب ډېر میلاویږي. زکات مسایل به تاسو ته بیانوم انشاءالله. نو دا د رمضان مبارک مسایل دي. که تاسو ته څه سوال وي بیا هغه تاسو کولی شئ 0311 444 0006. والسلام.